ذوالحجې کې د 7 کارونو اهتمام مسلمانانو له پکار دی. اول د مونځ اهتمام، او په مونځ کې بیا اوږد تفصیل دی. هغه دا دی چې تهجد اهتمام، اشراق، چاش، اوابین، نور نوافل چې د نفلونو په ذریعه انسان الله ته قریب شي، نو د مونځ اهتمام پکار دی او د جمع سره پکار دی. او دویم د روزو اهتمام چې دی که مونږ نفلي روژې ونیسو، ځکه حدیث پاک کې راځي چې یو روژه نیول د یو کال د روژو ثواب دی. او بیا د 9 ذوالحجه باندې چې کوم روژه ونیولی سي، دا د 2 کالو د ګناهونو کفاره ګرځي، یو د تیر کال یو د راتلونکي کال. نو یو نمبر کې مونځ او دویم روژه، او دریم نمبر کې د قرآن تلاوت کول. د قرآن تلاوت دا باعث برکت دی. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه یو کم سل ځله الله تعالی خوب کې وکتو، او بیا وایي چې که ما دا ځل الله خوب کې وکتو، زه به دې تپوس کوم چې الله ته به څه راضي کېږي. چې کله د الله سره ملاقات وشو خوب کې، تپوس کې چې یا رب کریمه ته په څه باندې راضي کېږي؟ نو الله ورته ویل بتلاوت القرآن، زه د قرآن په تلاوت باندې خوشحالېږم او راضي کېږم. امام احمد بن حنبل وایي بفهم او بلا فهم، الله چې سړی پوهېږي به که نه پوهېږي، یعنی په ناظرې وایي که په ترجمې وایي که په حفظ کې، الله ورته وایي بفهم او بلا فهم، یعنی که څوک پې پوهېږي او که نه پوهېږي، لیکن چې زما د کتاب تلاوت کې زه په هغه باندې خوشحالېږم. نو موږ ته پکار ده چې د 8 ورځې پاتې دي، کوم ملګري مسلمانان زما دا اواز اوري، دوی د نن نه شروع وکړي، لږې لږې څو سپارې ووایي د اختر شپې له یا د اختر سبا یې ختم وکړي، نو دا ډېره مبارکې شپې ورځې دي. او 4 نمبر کې ذکر او دعا. ذکر الا بذکر الله تطمئن القلوب، د الله په ذکر باندې د مسلمانانو زړه دا ژوندی وي. او پیر ذوالفقار صاحب نقشبندي دامت برکاتهم هغه لیکلي، وایي چې تاسو دست به کار و دل به یار، لاس به دې په کار کې وي او زړه به یې د الله سره وي. او حدیث پاک کې راځي قلب المؤمن بیت الرحمن، د مؤمن زړه دا د الله کور دی. وایي زموږ علما کرام فرمایي، وایي دې انسان ته الله خطاب کوي چې انسان جنت ستا د اوسېدو ځای و، نو ما د جنت نه شیطان وشړو، ځکه چې ته ما ته معزز یې، ته اشرف المخلوقات یې، او ستا دا زړه دا زما د اوسېدو ځای دی، نو د زړه نه ته شیطان نه شړي. عجیبه انصاف دی، فیال العجب. د دې وجې نه مونږ تاسو د قرآن تلاوت، ذکر اذکار او ذکر او دعاګانې، ډېر امت ته دعاګانې، خپل ملک پاکستان ته، ټول اسلامي ممالکو ته، او خصوصا حرمینو شریفینو ته، او د ټولو دپاره دعاګانو اهتمام وکړو، د خپل مشرانو کشرانو چې کوم وفات شوي هغوی دپاره، ژوندو دپاره. او دې کې 5 نمبر انفاق فی سبیل الله، د الله په لار کې خرچ کول. خپله محله کې وګورئ چې که د چا اختر کپړې نه هغې له کپړې والو، که د چا چپلې نه هغې له چپلې والو، او که داسې یتیمان یسیران غریبانان د هغه سره اختر خوشحالي شریکه کړو، ځکه چې بعضې خلکو باندې هغه تکلیف نه وي راغلی، ټول عمر خوشحاله ژوند یې تېر کړی. شاعر وایي څه به احساس د چا د اوښکو وکړي، څه به احساس د چا د اوښکو وکړي، چا چې په ټول عمر جړلي نه وي. نو انفاق فی سبیل الله، د الله په لاره کې مور او پلار سره ښه سلوک کول، خویندو ورونو سره، رشته دارو سره، ګاونډیانو سره، او ټول مسلمانان دا جسد واحد دي، دوی سره نیکي او انفاق کول. او 6 نمبر کې خدمت خلق، د مخلوق خدا خدمت کول. زمون مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه فرمایي، وایي ما د پورا قرآن مجید خلاصه په 3 الفاظو کې ده: اللہ کو عبادت سے راضی کرنا، نبی علیہ السلام مبارک کو اطاعت سے راضی کرنا، اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کرنا. الله په عبادت سره راضي کول، نبی علیہ السلام په اطاعت سره، او مخلوق په خدمت سره. 7 نمبر د اختر مبارک ورځ د قربانۍ عمل. د اختر ته عید ویل کېږي. عید یا خدا معنی ده چې دا عود کوي، دوباره راځي، او یا دا چې زمونږ بعضې حضرات وایي العید عید لمن خاف الوعید لا لمن لبس الجدید و اکل الثرید. وایي اختر هغه ته وایي چې د الله یره په زړه کې راشي، دا اختر دی. او کله د الله یره زړه کې نه وي، نو که اختر یې هم د اختر نه دی. او قرباني در نیت درست کول چې الله ستا د رضا لپاره دا قرباني کوم او ته یې مانه قبوله کړه، نو دغه اعمالو اهتمام کول او دې اعمالو باندې چلیدل، او خپل ژوند دا د شریعت مطابق تر. زمونږ د پاکستان ډېر وروڼه دا بار سعودي کې، دوبۍ کې، قطر کې، نورو ملکونو کې دي، او هغې اختر به په هغه ملکونو کې الله تعالی د هغوی د ایمان د بدن د اعمالو حفاظت وکړي، او الله دې خپلو کورونو ته ډکې منګولې راوستېږي، او الله دې ولله د رزق بندوبست په خپل وطن کې وکړي. الله تعالی موږ ته ډېر پاک او ډېر مزېدار وطن دا کړی دی، ډېر ښکلي علما کرام او ډېر ښکلي مدارس او مراکز، تبلیغي مراکز،
او ډېر خانقاهونه د اسلامي سوچ او فکر نظریاتي حالات یې مونږ ته راکړي. رب کریم دې دا څو خبرې خپل دربار کې قبولې کړي او الله دې ما ته تاسو ته ټول مسلمانانو ته صحیح خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. زما ټول مسلمانانو ته ایڈوانس کې اختر مبارک والسلام.